ګرانو کتونکو، ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه سیلاب ځپلو سره غریبانو سره خپلې مرستې جاري ساتلي دي. د تحریک لبیک او د مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره دغه شانتې د جلوزو یو خوراکي ده چې د هغې په وجه باندې موږ یو شمېر خاندانونو ته اوړه ورکړل. دا کوم چې راغلي دا د میولو سره تعلق ساتي. میولې هغه سیمه ده چې لومبنۍ د سیلاب چپه په دغه کلي باندې راغلې وه او هغه په 2010 کې وه، هغه په دې کې وه. دا مشر چې کوم دی نو دا په دې لاسونو باندې کنډم دی. د ده لکه لاسونو کار نه دی، واړه بچي یې دي او کمرې چې کوم دی د شا نه وهلې شوي دي، اوبو نه کرېښ شوي دي. دا رور چې کوم دی د اوس هم دا خپه چې کومه په دې یوه خپه باندې دی دا دی کنډم دی او د دغه چې کوم دی دا خپه ښه او د مور خپی چې کومه ده نو هغه یې کټ کړې ده. د هغې ډېر سخت مرض دی او دا چې کله سیلاب راته ده اوسنۍ نو زه په لومبنۍ ورځ چې لاړم نو دغه مور په رشقه کې کېنولې وه، هغه د سره ما ویډیو کړې وه. دا مشر به مې و چې هغه سیلاب ویډیوګانې کتلې وي. نو ډېر زیات ضرورتمند دي. داسې ده که نه؟ څه دي نوم دی؟ زما نوم دی سجید ګل. څو بچي دي؟ ماشاءالله اووه. او مور دی؟ مور مې کنډم او خپې ته کټ ده او شوګر بیمار هم ده. او ستا دا خپه ولې؟ زما دا جي زه ماشي خوړلو وم او د هغې نه دوی اپریشن کړه. اوس دونه وس مې نه کوي، لږه بس سرمن غواړي. دی 4 کاله شو چې صرف سرمن پې واچي. صحت کارډ باندې نه کېږي؟ چې ما ډېر دغه وکړو خو هغوی وایي چې یاره داسې تقریبا 10-12 روپۍ خرچه پرې راځي. هغه وخت کې راته ویلي. اوس صحت کارډ نو بیا جي ما منډه نه ده وهلې صحت کارډ باره کې. منډه ووهه که نه، هسپتال ته لاړ شه چې صحت کارډ دې شته خو نشته. ښایي چېرته یو تپوس ته نه دی کړی؟ نه جي کړی م دی داسې تپوس. ولې نه؟ خو لکه دا صحت کارډ باندې جي ما ډېر علاج کړی. داسې چې ما د معدې بیماري وه دا 2 اپریشن یې ما دام کړي دي. نو ما یې کېدای شي نور پکې څه وي نه. معلومات خو که موبایل نمبر دې څه دی؟ زما جي 0301 50 29 667. اوس درته څه ضرورتونه دي؟ او جي بس دغه ضرورت دی چې ماشومان بچي مې دي او بس مزدورۍ هم داسې ګډې وډې شم هم نه، څوک مې داسې دغه هم نه کوي. بس کله ګاڼې کله یو شي کول هم نه شو. صحیح. او جي سلام الله. تاسو خدای خوشحالي کړي او خدای هم کامیاب کړه او خدای د خلکو سره خوږي او تاسو سره خدای خوږي چې دا زمونږ ضرورتمن یو مات ګوړي او شپږ بچي مې دي او مات ګوړي و کوټې هم دغسې راډوېږي. څوک نه وي راغلی چې زمونږ دا کوټو غم وکړي یا موږ سره کړي یا بغیر د الله نه چې الله پاک راکړي. او تاسو دا ته موږ د څو زره موږ تا دا وړو راکړه، پیسې دې راکړې، خو بس خدای تا سره خوږي. موږ خو دغه حال دی او غریبانان یو، دره کوم نه لګي، بیماران یو په خپله مات ګوډې ما. ستا د موبایل نمبر څه دی؟ 0302 59 62 427. او ستا؟ 0301 50 29 667. دا ځان سره ونیسه. د تحریک لبیک د طرف نه تاسو ته چې کوم دی نو کپړې مو وچه سودا مو او دا مشره ده تا ته. ښه صحیح ده؟ دلته کېره دی به یې درسره والي. ګرانو کتونکو، د داسې خلکو سره مدد وکړئ، تعاون وکړئ. یخني را روانه ده په خپل چم ګاونډ کې غریبانو له خپلې کپړې پیزار دا ورله ورکړئ، جورابې ورله ورکړئ، څادرې ورله ورکړئ، کوټونه هم په کور کې بې ځایه وي هغه ورله ورکړئ. یخني ده، د دې خلکو سیلاب چې کوم دی کپړې او بسترې او دا هر څه خم وړلي دي. دغه شانتې میولې سهارسنګ دغه سیمې چې کوم دی ډېرې زیاتې متاثره شوي دي. په چارسه کې نور هم چې کوم دی نو سیلاب ډېر ځینه وهلي. ډېر خلک موږ ته کالونه کوي بسترې راله راکړه، کپړې راله راکړه. داسې څوک یې زموږ په ذریعه باندې ورکول غواړي نو بلکل ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن لاس په نامه چې کوم دی نو دغې خلکو ته به رسئ او دغې خلکو له به ورکوي. بلکل ایخ په نیغه زموږ سره په دې کې رابطه کولی شي. خو هغه په عمل دننه دي خو د عمل نه بهر دي. دا کار د الله سره ښېګړه ده. دې کې سیاست، بنیتي، بغض دا مه راولئ. بس د الله د رضا دپاره دا وخت دی چې دا موږ الله سره تجارت وکړو. بیا یا نصیب د هر څه رانه پاتې دي. ارماني دې دنیا نه به ځو یکدم د دې مرګ ګډو څه پته نه لګي. دا سړي نن زما خوا کې دي، سبا به موږ نه یو خو دوی به نه خو څه یاد به یې چې ځه څه لاړل. او زه مولانا محمد شفیق صاحب نه غوښتنه کوم چې خلکو ډېرې زیاتې بسترې غوښتې دي، د بسترو بندوبست راسره وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.